الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د سوره فاتحه د بسم الله ذکر هم شروع کړو او اولنۍ مسلام دا ویله چې کلم قرآن شریف شروع کو نعوذ بالله ورته په سر کې کو او د اعوذ بالله نه پس چې دی بیا بسم الله ویل دي او دا د تلاوت په آدابو کې راو د هر قرآن په قرآن کې د هر سورت دا یو آیات ده. په سوره نمل کې دنه په سورت کې ذکر غیر مستقل دا غزانلم آیات د قرآن حصہ ده او د مسلمانانو اسلامی شاعرو کې شامل لا کم کار هم مسلمان شروع کوي چې جایز کار وي داغه په اول سر کې بسم الله وکړي ډېر لوی برکت او خیر به پکې وي. کله انسان ډوډۍ خوري کنه او بسم الله ونه وایي د خوراک کې د سره شیطانان او جنات هم شامل شوي او کله د بسم الله وایي د په خوراک کې برکت هم راشي شفا هم پکې الله کړي او ردنه جنات او شیطانان هم وزغلي او کله خو عام طور دا چون کې ذکر دی نو عام طور ذکر پټ پکار دی کومګه چرتم بسم الله وایو نو بهتره دار چې دا پټ وویل شي او بځینې وخت کې استاد وي پلار وي مشر رور وي مور وي خور وي کشرانو ته ادب ښیي د ادب او تعلیم په بنیاد باندې په زور ویل به بهتر دی. زه روټۍ شروع کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وعلى برکت الله په ګاډي کې کینم بسم الله مجرها ومرساها نو ځینې وخت کې د کشرانو ته شاګردانو ته د تربیت په بنیاد باندې په زور ویل به بهتر دی. د چاله تعلیم ورکې یو کلچر عام کې یو ماحول جوړه چې د بچو د کشرانو په دې باندې جبر راوړو دا عادت جوړ دا عادت هم غواړي نو بیا بهتره دار چې په زور ویل شي ورنه عام طور د شریعت روح دا دی څومره اسکار دي څومره دعاګانې دا پټ بهتر دي پټواله کې بهتر او بهترواله د خیر دی پاره نو موږ په اولنۍ حصہ باندې ذکر کړو چې بسم الله شروع کوم په برکت تنم د الله یا شروع کوم سره د نوم د الله او یا شروع کوم په امداد د نوم د الله درې معنی کړو چې با په دریو معنی راځي بار استعانت ته پاره بار برکت ته پاره بار معیت ته پاره او موږ ویل چې بده کې یو ټکی بیا نحوی لحاظ سره پټ دی دا شروع د هغې معنا ده د بسم الله خپله معنا ده په نوم د الله خو دا د ټکی د با چې نه که نه دا با په دې خبره دلالت کوي چې دلته یو ټکی پټ دی نو د هغې معنا هم کوم شروع کوم په مدد د نوم د الله یو معنا دا هم ده یا په نوم د الله شروع کومه داسې ویلی شي په عربو کې د الله پاک نومونه الله پاک خلکو پیژندلو ځکه د الله پاک نوم چې دی الله پاک دی د دنیا اکثریت خلکو الله پاک پیژني او پیژندلو مخکې هم خدا و چې د الله پاک څه صفتي نومونه خلکو نه پیژندل خصوصا عربو نه پیژندل په هغې کې دوه صفتونه کې رحمان او رحیم دی عرب د دې صفتونو نه ډېر ناشنا وو نو که هغوی به چېرته یو شی شروع کولی بسم الله البنات والعزا شروع کوم په نوم د الله باندې شروع کوم په نوم د پیر بابا او لوی ځوان د لات بابا د منات بابا د غوثانو قطبانو ابدالانو نو شریعت ویل نه دا خبرې ټیک نه دي شریعت وی سوای چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په مدد د نوم د الله شروع کوم په برکت د نوم د الله شروع کوم سره د نوم د الله نه
کم الله الرحمن الرحیم دا دواړه د مبالغې صيغې دي او زمونږ په کتابونو ګرامر کې د مبالغې مطلب دا وي چې په کوم شي کې ډیرواله وي اته مبالغه وي یو شي کې چې ډیرواله ښه نو الرحمن کې ډیره مبالغه ده الرحیم کې ډیره مبالغه ده الله پاک ډیر مهربان دی الله پاک ډیر رحم کوونکی دی نو دا د الله پاک صفتی نمونه دي به د معنا کې فرق د دوه د فرق د معنا دا دی چې الرحمن ته وینو د دې معنا بدای به حد مهربان دی بدل ته یو ځل د معنی ذکر به مخه بسم الله برادي الرحمن به حد مهربان دی د به حد مطلب دا دی که څوک د الله پاک بندگی کوي او کنه کوي که څوک الله پاک بني او کنه مني که څوک الله تعالی مدد شوی او کنه وي الله پاک ول پزمکه باندې ځای ور کوي ډوډۍ ول ور کوي چي ول ور کوي اکسیجن ورته فراهم کوي دماغ کار کوي سترګې کار کوي غوږونه کار کوي باران پی وریږي نور پی لګي سپوږمۍ پی لګي او شلتالان هم خوري او امون هم خوري خټکی هم خوري ویندوانې هم خوري او الوا هم خوري او ورتم خوري او لړل هم خوري او بینډۍ هم خوري ارسه خوري الله بندگی کوي او کنه کوي و دې مطلب دار چې به حد مهربانه دی الله پاک ټول مخلوق تر الله پاک دا رحمت وسیع دی به که شکرانه کوي ماران دي چې چل کوي خلق چی غلم الله پاک رزق ور کوي لړم دي چې چل کوي انسان ته ضرر رسي هغه ته الله پاک د دنیا نه هر څور کوي دا کم ضرورت دی په حیواناتو کې په حشرات الارض کې په پرندو کې ټول مخلوقات د الله پاک رحمت به حد مهربانه ده د دې وجنا څوک بچا ته رحمان نه وي ګوره ښا دلته هم غوايو کنه چې رحمان بابا رحمان هسپتال رحمان ټی سٹور رحمان کوسټر نسبت د رحمان انسان ته کول مخلوق ته کول ګناه ده عبدالرحمن بابا وای رحمان بابا مو وایا عبدالرحمن بابا او دا زموږ د معاشري خرابي ده چالکه په کوسټر باندې رحمان کوسټر لیکلو دنه به کې وی سي ارم لګولې ده وای په به کې لګولې دنیا ټول خرافات مې 400 پاوډر هم پکې وړي سمګلینګ پکې هم کوي او جنانک جنکې به کلندر هم ده موږ دا وګوره ده الله پاک د نوم عزت کړه مکوا او رحمان ټی سٹور او دنه پکې چې چلکه خرڅای ملاوټ پکې کوي موږ جانم تی بدل کا خپل پلانونو پکې دا الله پاک نوم صفات په ولګ دی په رحمان هسپتال له دنیا د ټولو نه غټه قصاب خانه ده خلک به خپکیږي او چې کم زیاتې په دې هسپتال کې خلکو سره کې بل ځای کې نه کیږي الګا دا ان جی او د خلکو زکاتونو خیراتونو ورکړي دي د دې مثال لکه موږ مدرسه جوړه کړې ده او سبا لنګ دا غټي د پاره دې موږ دینه کارخانه جوړه کو چې لکه بس ګل پکې پیسې ګټي نه دا فلاحي اداره د دینی دا ټول عمر د خلکو د فائدې لپاره استعمالي دا بغټي د لپاره نه استعمالي د خلکو صدقات او زکاتونو خیراتونو ورکړي او خلک ورکړي نو دا خلک چې د دنیا د فائدې لپاره خلک کله ناکله د الله پاک نوم استعمالي موږ بل نه لګ دي او به چې الف لام معرف کوي به خو ډېر ګناه کوي الرحمن ټی سٹور او الرحمن دا خو به ډېر غلطه خبره ده بلې مفسرین لیکل کړي دي دا کار به څوک نه کوي دلته خو اسلامي حکومت نشته اسلامي خلافت نشته ده بنیادی وجه دا چې موږ څه وکړو یار ته به یو شی باندې نوم دی چې د نوم اسلامي ترتیب باندې دا څنګه ده یار رحمان هسپتال نوم دی په خور ظالمه او دنه به کاتب شان دي بس نو مله بدل کا ہمارا گٹی ذریعہ دا ہمارا آمدن ذریعہ دا ہمارا دغه ذریعہ تک اسپتال له بس نو منو ضرورت هم نشته ده او زموږ زړه کې به خوف او يرم نشته ده
نو دا کله ناکله په معاشره کې کو کله نو کنه چې چا عبدالرحمن نومي الک رحمان څنګه دا ټیک خبره نه ده. عبدالرحمن بابا ډیلو صوفي شاعر تیر شوی دی او د خلکو له د الله پاک د صفاتونو د الله پاک د وحدانیت او د الله د پیغام او د نبی له سلام د عشق او محبت خبري خلکو ته کړی دي. خو کله ناکله د معاشره د علم هغه شان پوهه نشته دی وجنا بدین خبرو کوم غلطیان هم کو. نو الله پاک بے حد مهربان دی د دنیا دا ټول خلکو لا رزق ورکي اکسیجن ورکي نورم پی لګي سپوږمۍ هم پی لګي ځمکه مولا ځای ورکي د الله په کوټه کې اوسېږي د الله خوري د الله سکي او سیده بل چاته لکه را مدد شه بل چاته بیا متعالی سره وي. الله پاک رحم چې مهربان ډېر بے حد دی او کله ناکله چې تعویذګرو دمګرو له ورشي نو بیا یره د عشق او محبت لپاره خلک وایي دا څه وایه رحمان او رحمان رحمان او الرحمن وایه نو معشوقه به په بیا به کنټرول کړي محبت به بیا به کنټرول کړي. موږ وایي دا دې لپاره نه دي خدای بندګانو څه بل خرافات کوه د الله پاک د نومونو غلط استعمال مه کوه. د اسماء الحسنا به چېرته ذکر بیا راشي الله پاک ډېر ښایسته ښکلي نومونه دي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دا الله ډېر ښکلي نومونه دي دا وایي او دې نومونو ته سوچ کوئ چې د الله عظمت او د الله بړۍ د انسان په زړه کې راشي. د الله پاک نومونه او صفتونه دې لپاره مه وایه چې زه په دې دغه باندې ووایم چې دا سره شي او د الله نه صفتونه وایم چې پلانکی غرق شي دا دې لپاره نه دي. الله عظمت او د الله بړۍ نو الله پاک بے حد مهربانه دی و الرحیم همیشه مهربانه دی. بے حد مهربانه دی دنیا را مهربانه به چې کله قیامت قائم شي دار سره ختم شي بیا او په قیامت کې همیشه مهربانه دی چې کم خلق د الله بندگی وکي په دنیا کې واقعي د دنیا نه کله مسلمانان لاړل د الله رحمت او شفقت به سره په جنت کې او په آخرت کې همیشه وي همیشه مهربانه دی. معنا که د الله د رحمت ځان مستحق ګرځي د الله بندگی وکا د الله عبادت وکا ځان د الله پاک د رحیم د صفت مستحق په آخرت کې. نو دا د بسم الله حواله سره موږ یو دوه مختصری خبرې وکړلې چې معنا به داسې کوو بسم الله شروع کوم په مدد د نوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی. ځینې خلک معنا کوي عام مهربانه دی خاص مهربان هغه معنا هم ټیک ده. عام مهربانه دی په ټولو دنیا په خلکو باندې خاص مهربانه دی صرف په آخرت کې مسلمان هغه معنا هم ټیک ده. ځینې معنی به وي داسې چې هغه د بل معنا سره ټکراو نه وي خو د هر چا د خپل طرز وي. موږ د خپلو استادانو هم دغه معنا یاده کړې ده. او بیا د سورې فاتحې آغاز کو دا د قرآن شریف و آیاتونه دي. صحیح مسلم حدیث ده ابو هریره رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی او نبی علیہ السلام فرمائی چې الله پاک وای نماز نه نماز دی صورت یو نوم چې دی نو هغه نماز ذکر به مانځه کې ویل کې 22 نمونه دي لدی د سورې فاتحه 22 نمونه دي 22 نمونه دي. د هر نوم خپل وجه ده او هر نوم د خپل دی مرتبه ته او ردی چوتواله طرف ته اشاره کوي. نو الله پاک وی دا سورې فاتحه نه دا تقسیم ده د اولنه 3 آیاتونه زمانه پاره دي او اخر 3 آیاتونه د بنده د پاره دي او په منځ کې چې کوم آیات ته دا زمو د بنده په منځ کې مشترک دي او اینه 3 آیاتونه د الله پاک دي او دا 3 آخري آیاتونه د بنده دي او دا په منځ کې چې کوم یو آیات دا د ما او د بنده په منځ کې مشترکه خبره ده. نو اولنې ټکی چې کوم د الله پاک متعلق دی الحمدلله دا ټکی موږ ډېر شه الحمدلله او دا دومره اهم ټکی دی چې د قرآن شریف آغاز دی نه دی الحمدلله. نو دا سوره چې تاسو وایي نو دا با سوره آل عمران به بیا د الحمدلله نه بیا شروع کی سوره انعام. نو سوره انعام نه بیا د سوره کهف پورې بیا
هغه باب بیا د الحمد نه شروع کیږي او هغه باب چې ختمیږي نو بیا سوره سبا نه بیا الحمد شروع کیږي. ځینې استادانو د مضامینو په لحاظ سره حدیث تقسیم کړی دی خو بهرحال هغه چېرته بل ځای راشي نو په هغه موقع باندې به ووایو. نو دا ټکی الحمدلله په احادیثو کې هم راځي چې کوم هر هغه شی چې هغه بغیر حمد نه شروع شي هغه کې خیر او برکت نه وي. پکاره چې انسان په هر ښه کار باندې الله پاک حمد ووایي الحمدلله. او دا په حقیقت کې د توحید هغه ټکی دی د انسان د زړه ته یو خاص میسج ورکوي چې موږ معنا کو ټول تعریفونه د خدای ټول صفتونه د خدای خاص الله لپاره دي. د حمدونو تعریفونو لایق الله پاک دی. زمونږ او ساحو ذهن ته یو سوال راځي چې موږ وایو جومات هم ډېر ښکلی دی یار او هماره چا نماز هم ډېر ښکلی دی جي او دا ګړۍ هم ډېره ښکلې ده او دا موبایل هم ښکلی دی او هماره بچی هم ښکلی دی او دا نور هم ډېر ښکلی دی دومره غټ نور دی او دومره ښکلې سپوږمۍ ده او دومره ښکلې ستوري دي او دا دومره ښکلې ښکلې سمندرونه دي او دا دومره ښکلې ښکلې ګلونه دي او دومره ښکلی چمن دی دا دومره ښکلې سبز صحرا ده. دا خو تا وایي چې د الله لپاره حمد تا خو د بوټو تعریف هم وکړلو. دا چې مو وایي ډېر ښکلی جومات دی که نه دا جومات چې چا جوړ کړی نو دا بندي انسانانو جوړ کړی دا انسانان الله پاک دا هنر الله پاک انسان ته ورکړی دی. دا د جومات صفت په حقیقت کې چا صفت دی دا الله پاک دی. دا چې د موږ د نور صفت کو دا په حقیقت کې د الله صفت دی ځکه خالق د دې الله پاک دی. مونږ چې د نور صفتونه کوو دا په د سپوږمۍ دا په حقیقت کې د الله پاک صفت دی. دا چې موږ سمندرونه یادو غرونه یادو بوټي یادو ګلونه یادو انسان ښکلی دی انسان تکړه دی انسان ماهر دی انسان انجینیر دی انسان ساینسدان دی انسان اټم بم جوړ کړی انسان ټیکنالوژي انسان ترقي وکړه سپوږمۍ ته لاړلو. د ټول صلاحیتونه الله پاک انسان ته ورکړي دي. دا الله پاک په حقیقت کې د الله پاک تعریف دی. دقه دا ټول چې د انسان څومره تعریف کې د کائناتو دا په حقیقت کې د الله پاک تعریف دی. خو کله چې انسان غور وکړي چې الحمدلله او چې دا هر څه صفتونو د الله د دې مطلب دا دی چې دا هر شي کې د ښکلا د هر شي کې طاقت او د هر شي جوړښت او بناوټ دا الله پاک کړی دی. د دقه الله پاک بندگی بکې او د بل چا بندگی به نه کوې. دقه الله ته رابه رامدد شوی بل چا ته رامدد شه به نه وې. دقه الله په مشکل کشا ګڼې بل مشکل کشا به نه ګڼې. دقه الله پاک ته به سیده لګې بل چا ته به سیده نه لګې. د دقه الله پاک قانون به منې د بل چا قانون به نه منې. دقه الله پاک احکاماتو ته به سر ښکته کوې د بل چا احکاماتو ته به سر نه ټیټې. نو دا انسان د شکر په حالت کې ویلی شي. انسان کله ډوډۍ وخوړله الحمدلله الذي اطعمني وسقني وجعلني من المسلمين. انسان اوبه وڅښلې الحمدلله الذي اطعمني وسقني. ځکه دا الله د نعمت شکریه ده. ها چې ښه کار وي چې الحمدلله موږ الله پاک درس توفیق راکړی الحمدلله. موږ د ماښام لمونځ وکړو الحمدلله. مونږ ته الله پاک ایمان راکړی الحمدلله. ډېرو نعمت ته ایمان. که څوک ګانې بچانې وایي هغه وایي الحمدلله ماله الله پاک د ګانو توفیق راکړی نو دا خبره ده غلطه ده. یو سړی غلا وکړي هغه وایي الحمدلله یاره بېګا خو مې 2 لک روپۍ غلا کړي دي. زمونږ په دې میډیا باندې زمونږ په دې سوشل میډیا باندې یا په اخباراتو رسایلو کې په چینلو باندې زموږ دا فنکاران او دا سندرغاړي او ډرامو والا او ښځې او سړي ټول چې دی چې کله چا ګانه ډېره زیاته خلک واوري او دغه شي خوره شي الحمدلله زما ګانه دومره خوره شوله. او زموږ په دې وطن کې عجیبه غوندې قانون هم دی. په دې ورځو کې سندري وایي چې محرم راشي بیا نعتونه وایي چې ربیع الاول راشي بیا نعتونه. دا څه عجیبه خبره ده. لکه
د نعتونو خلک به ځان نه سندرو خلک به ځان نه سندرغاړي خلک به نعتونه نه وایي ولې دا بې ادبي ده بې احترامي ده شریعت د هر شي دپاره یو بنیاد ښودی یو مقصد یې ښودی دی خو دغه معاشره ده بس خلکو خلک دیګانو ته هم بیا ثواب یې اورېدلی هم خلک ثواب ګڼي بیا او ځینې خلک وایي د روح غذام ده په غلطه خبره به خلک الحمدلله نه وایي دا غلط دا د یو ګناه نه او بل په ګناه دا ټکي ول دا دی بله ګناه کوي نو مسلمانۍ خو موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو خو شریعت موږ ته ترتیبات ښودلي دي څومره خلک د قرآن نه لرې کېږي که نه دومره به د هغه په زندګۍ کې خرابیانې راځي څومره چې د قرآن ته نږدې کېږي دومره انسان ورو ورو خرابي ختمي موږ چې ماښام درس شروع کړی دی دا د دې لپاره هم شروع کړی چې موږ د قرآن سره اشنا شو چې قرآني زندگی اختیار د قرآن فهم او د قرآن سمجھ حاصل نو الله پاک دې موږ ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن سمجھ را نصیب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین